او بل حق د مسلمان پر مسلمان باندې اجابت الدعوه، یعنی د مسلمان دعوت قبلول چې د ډوډۍ د پاره ستر ته وکی غلب ورځي د اجابت دعوت وایي. ګوره د دعوت په باره کې چند خبرې در سره نوٹ کړئ، شپ په لاو غوږو باندې واورئ. څو خبرې د کوم سوچونه را وګرځوي د نور خاص دا شپ تفصیل واورئ. وخت لږ پاتې دی خو چې ټک ټک د چند خبرې دي چې هغه غلطي په موږ کې ستره دعوت په باره کې دا د خپل ځانو سره باید وباسو. دا در سره نوٹ کړئ. اوله خبره دا ده چې کوم چاته ست وسی نو باید هغه په خپل ورس، البته په خپل ځای کې ورور زوی یا بل رشتہ دار باید نور واسطه، ځکه چې هغه ستا ډوډۍ کړې هغه تا ته په عزت کتلې هغه ته په کار یې تی غوښته دغه مشر په کار دی، هغه د ستا روي شي نه دی په کار چې د ستا په بچیانو کې کشر هغه دی روان کړی. خلک په دې باندې بد وړي، ډیرو کسان به ماته ویلي چې پلانکې ګوره ما وته د صد کړی دی د ظالم الله په پلانکې ځګي کې ناس دی زما ډوډۍ ته اکشنه راستول ماته ویلي شلو ماته ویلي. دا غلط کار دی، بد کار دی. د پځي په خپل ځکه کچيري او شرعي عذر نه ولري نو ورور زوی د یو بل رشتہ دار د مور راستول هغه ته په عزت کتلې دي، په عزت ورته وګوره ورسه. خدا اکثره په خصوصي ډوډۍ کې چې خاص ډوډۍ کړي، البته که یو ولمې د واده ډوډۍ او یا داسې یو بل د ختم ډوډۍ یا بل داسې ډوډۍ که په دې پوهېږي چې خوان نه بدوي بیا که یو ورور یې څوک ورولې باک نه لري، خو د خاص ډوډۍ چې باید ته د ځان پر ځای باندې بیا زوی یا ورور یا بل څوک نه ورولې نو هغه بیا ستا زوی ته ویلي وایي ستا ورور ته ویلي بیا تا زوی شته ته ویل نو دې په کار نو باید ته ورسې د ځان پر ځای باندې نور مور زما پر ځای باندې ورسې بیا بل یوم پرې بیا د بل چا سم خلاص بل یوم بیا مور راستو نو ستا دغه دغه منه دی مړ هغه ستا دغه مولشتره ستا د پیزات کتلې پیزات ورته وګوره ورس. او دویمه خبره دا ده چې بیا ستا باید د چا کړه نه ورس، ځکه چې دا د عزت او د بیزتی مسله ده. داغه لازم نن سبا د پښتنو خاص کار د شین علاقې اکثرا نن سبا دغه رقم د غیرت څخه خالی خلک ډیر ستا چې بیا ستا د خلک روان نه غیرت پکښې دی، نه حیا پکښې ده، نه شرم پکښې دی، نه د چا د عزت خاطر پکښې دی. په خپل خو یې بې عزته بل بې عزته کوي، ولې بې عزته روان نه شرمېږي. دا شرم او حیا او د غیرت څوس دا د پښتونوال غیرت څوس ولې د بل کړه بې عزته ورځي ظالمه په کوم کتاب باندې تا د جایز ته بې عزته ورځي. دا هغه د عزت او د بې عزتي مسله ده تو روانه پنځه کسان نور د ځان روان کړي او چې وکم چاته یې کړ څه وي هغه نو باید چې نور کسان د ځان سره نه بوزي. لہذا کچيري دومره سخي او غیرتمن چې نور کسان د ځان سره بیاي نو بیا د چم وکړه د ډوډۍ وکړه نور کسان هم در سره بوزه سبا بیا ډوډۍ وکړه کور دی بیا بوزه کوټېله بوزه د بل په ډوډۍ باندې ننګ او غیرت مکوه چې پر لار یو ویني راځه بس د واده ډوډۍ د دونه مسله نه ده بس توم راځه ولې هغه حساب نه کړی هغه حساب نه لري هغه عزت نه لري هغه بې عزتي او ذلت نه لري. داسې ذلیله کسان ډېر شته چې نور کسان د ځان سره بیایي او یا په خپله بې عزت رواني داسې بې عزته ذلیله بې ننګه دا تره کسان شته. بیا نه په کوټه کې شرمېږم نه سر یم د نورو پوز نیولې دي زما د سر ښکته وځړو څنګه شرمېږه نه بې عزت هم کې ناستې او پورته هم ګایېږي. لہذا دا رقم باید نه وکړو نو دغه نور کسان د ځان سره نه بوزو ځکه چې د بعثت انسان په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دخل سارقا وخرج مغیرا چې دا بعثت انسان چې ورغلی دی دا غل دی غل ورننوتی او چې کله ډوډۍ وخوړله دا کوره ووتې ډاکه یې ووله. نبی علیه الصلاة والسلام وایي بعثت انسان غل ورغلی چې ډوډۍ یې وخوړل ډاکه یې ووله ډاکوره ووتې دې ته غل او ډاکو ویل کېږي. که حاجي دی که صوفي دی که لمونځګزاره دی که هر څوک دی چې بعثت د چا کار ورغلی دا غل دی ډاکو دی. حتی نبی علیه الصلاة والسلام وایي د قربا دپاره دا پکار دی چې داسې تر لاس ونیسي د باندې وباسي دا بې عزته چې ووځه تا د چا ویلي د چا په ست راغلی دا بې عزته د باندې وباسي چې اوس دا غل دی دا غل د باندې بباسي غل د خلک ډوډۍ نور کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي دخل سارقا وخرج مغیرا کم څوک چې بعثت د چا کره ولاړی نو دا غل ورننوتی چې ډوډۍ یې وخوړله دا ډاکوره ووتې ډاکه یې ووله. الله تعالی دې موږ وساتي. البته کچیرې و یو سړي ته دعوت ورکول سي او دعوت ورکوونکي هغه کور والا ته دا معلومه وي چې دا سړی کال نه ګرځي یا دا کال نه راځي نو د هغه دپاره بیا ملګری بیول
جائز دی باک نه لري لکه فرض کړه اوس د لې په دې عام خاص علاقه کې دا قانون د وخت زموږ د پرو د نکګان د ونه نکګان سره روان دی دا هر چا ته معلومه ده چې د ملا سره طالب یا یو قاری ورسره دا د وخت سره زموږ د نکګانو زما د په یاد دي چې د ملا سره به یو طالب الانګه به ملا ته کړ ویل لیکن د ملا سره به یو طالب ورسره تر نن په دا قانون ستا نو یو طالب او قاری ورسره یو ملګری ورسره د ملا سره دا د ملا عزت په دې کې د ملا احترام دی د ملا ادب دی په دې کې د ملګری چې ورسره باید دا ډوډۍ ولا لوټه دا کور ولا لوټه چې ملګری سره راول دې کې د عالم عزت دی نو دغه څه فرض کړه یو ملا سره یو څوک ورسره یو طالب ورسره یا یو ملا ورسره یو بل ملګری ورسره نو دا چې دی باک نه لري یا فرض کړه د یو افسر سره ډراور خامخا سره افسر په خپل گاډي نه چلی ډراور سره د داوز اجازه ته باک نه لري او یا د بدی والا سره ګاډو سره د بدی والا سره دا سره نو هغه څوک په خبره چې خامخا د سره د ګنمن سره دا ګاډو سره نو هغه ک ډوډۍ لراسي هغه سره باک نه لري د دې کار ویلي د سره 2 3 5 ګاډ والا سره دا باک وینل دا جائز دی البته دا سنوي چې یو څوک یو چاته دعوت وکي او هغه نه مولای نه د بدی ولای نه یو افسر یو بل شي نه نورو د کښانی سکول ورته چې کړی د کښانو سبقان ورته چې کړی راځي ورور فلان کې ډوډۍ نن سبقان نمازي سبا سکول نست سبا سکول فریش سکول سبقان ورته چې کوي او د چا ډوډۍ وخوري بیا به د هغه ډوډۍ غیبت نه کوي هغه سره غیبت نه کوي بلکې دغه شکریا به ادا کوي د ډوډۍ صفات په بیانې بد بیا نه بیانې ډیر کسان مر په لار ز خپل سره روان سوم یا ډیر تروای په خړه ویل کوي ډیر کلکه غوښه ویل کوي یا خالص ما په پلیټ کې ډکیو د ډاډو کله ولا کب لایک ډاډو کې درکړی وای ظالم خو عزت درته وکړه ډوډۍ درک بس کوره ودان خدای دې خیر ورکړي کنه دغه د ستاره کم 500 کسان دي نور ګرځي هغه ته ول نه دی ویل نو داغه باید شکریا ادا کړي او څلورمه خبره ده چې اکثر اوقات بعض کسان چې د چا سره فورا کې ولاړ شي یا عدالت فورا کې بدا کې کونه وجب ته اچي یا د هغه پیکه هغه راوخه په جیب کې کښې یا چاکلیټ جنواخي یا فرض کې یو بل شي جنواخي بسکوټونه یاره څنګه شرمېږي نه دا په کوم کتاب ته چې است به کونه د دې کور ته وړي دا په کوم کتاب چې است د ورا ولا د کور ته په جیب کې پیکه چې ودا زما دي دا والله کې استادی ته درکړي ما ته په دغه ولدو کې بیا خلکو لري د فلانکی ګورسونه به عزت غزل خلک دي په کونه یو ولې په کوم دی الله کې هغه ولې رسما کړ کوټ د شذ دغه تناسي هر څوک دا ودونه کوي هر څوک دغه ورایا چاله راځي کور نو هر څوک لري ګر دغه معاشره خلک هر څوک یو را د نران فرق کوي بیا کوټ د 200 شذ تناسي هغه بیا په دا شان باندې فرق کوي ظالم است کوټ په جوو کې وېسه او شذ دا چیز ورکړي سړی دا زنان د چیز ورکړي ګوره یو تملیک دی یو اباحت دی تملیک دا دی چې وتا دې په ملک درکوي چې ارزه پکې داستا کار دی یو اباحت دی چې څومره خوري وی خوري د نور فریش د وړي نه قسم به خدای چې اگې ولله ساده فار حرام نه روا دي غلی او دغه رقم پیکینګ وړي غلی او دغه رقم قبول شي وړي غلی ساده فار حرام نه روا دي نه وړي نه لته چې ار څومره خوري وی خوره لیکن بار کوټه وړي نه سي البته کدي چیر وړي نو بیا ورته وای چې چیر د شز دغه مړ یو اگې شي وړي بیا تر ورته د زیاده شز نه اگې وړم یا دا بچنه د ځوان بچنه ظالم خو یو درځنه اگې د سال مسې تر واخره سوزي تر واخ بس پای باندې خوشاله کې د بل د واده اگې خوشاله کې د مسې وزوي دا شز د بل په بسکوټو باندې خوشاله کې په خپل نرس وایخه دا صفه حرام نه ناروا دي ناجایز دا ډیر کسان په مشکل دار کم پیک بس په جیب کې واچي د ازماد ستانه دي ځانه دا تملیک نه دي یته اباحت وای چې څونه خوري د غونګر وخوره نور کښېږه میوړه ستنه نه کړه دازګي اخر پنځمه اخر خبره ده چې دا بعضی د پوخ والا خدای دې معافي ورته وکي دوی هم چې کله د پوخ وکي الانکه په 500 په زر باندې یو دیګ په خیا ظالمه کله چې دی راځي ورورو ناغش 14 کیلو والا ټیم سره یا 14 کیلو والا باکلی سره د ایو عزت به عزت ته نه ګوري ولې د پوخ والا دی د لپاره اجازه دی نو دی ورورو د باکلی جوړواچی د روښنه اورجنال روښنه د غرمله کې معلوم کړي هغه بیا د وروره مپشن نه کې معلوم کړي نو هغه روښنه راخي په دا باټلی کې اچي یا په دا ټیم کې اچي یا ورځ راخي په دا باټلی دا ټیم کې اچي ظالم په کوم کتاب باندې وتا د جزته کوم مزدوري باندې لګي تا په کوم کتاب د جزته تیوړي صفا دا رقم د پوخ ولا غل دی ارته چا څه کې ول جنا ګرځوي سي
ورکوي به نه. لہذا د پوخ ولا دا رقم باید غلا نه وکي، دا چمونه باید نه وکي، دا د پوخ ولا د پاره حرام دي، ناروا دي. ته په مزدوري باندې راغله پر دیګ باندې 1500 روپۍ اخی، پر دیګ باندې 900 روپۍ اخی ظالمه. ته په دا روشو خبرو سره کړی دي. زه 15 روشه بیا ماینې لوړم، زه بیا 15 روشه بیا بچیان دوړم، زه بیا 15 روشه خپل ژوند ته وړم، زه بیا 15 روشه ولس روشه کور ته وړم. په دې باندې زه تاسو ته دېګونه پخوم. او کته د دې سره په 1500 په 900 په 1000 پیدا خبره کړې ده. ستا د پاره دلته خپل خوراک نه دی جایز کته د ست نه وکړي. دې په خو نه ته وایم کته د ست نه وکړي، ستا د پاره نه دلته خوراک نه دی جایز. ته په مزدوري باندې کړل، خو مزدوري په لکه ځه په مخ نه شسه. البته کې په لټ تکشې شوی وی خوره مثلا نه ده، لیکن دا رقم نه کوي. چل ټمان بڑا کوي چلانی د لیدا ورور نیم کیلو چلانی د بجیب کې وړي د ځان سره یا د باټلې د ځان سره پټ وړي. دا غلط کار دی، بد کار دی. ما ته د کورو ولا ویل دي چې دا پوخ ولا موږ بیزتی وکړه. ته چې څنګه وایې چې ما ته د کور ولا اجازه کړې لکه کور ولا وته اجازه کوي، هغه د شرم درته کوي. یاره په کور کې 300 شزي مېلمنې ناس دي، د کوټې او مخ ته 300 مېلمانه نارینه ناس دي، او تل د باټلې بډه کوي. ما ته ډیرو د کور ولا دا ویل دي چې یاره دا پوخ ولا د مرصدار کم ظلم وکړي، د ما صدر کم غلا وکړي. نو دا د پوخ ولا د پاره صفا حرام دي، ناروا دي، ناجائز دي، ګناه ده. دا رقم په دې اجابت دعوت کې څه نور د څه غلطي وي خو دینه وخت. نو بس الله تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو ته فکر نصیب کړي. ثم علينا الى البلاغ المبين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.